د خپلو مفادو لپاره دوی څه نه کوي کمې پیدې نه ترلاسه کوي هلته هغه پی ډي ایم جوړ شو اوس په دا پی ډي ایم 2 به دې ته وایو خو 3 به ورته وایو اوس په دا جوړېږي خو نن یې سټارټ واخیسته که نه د مذاکراتو د دې چې کوم پی ډي ایم جوړوي چې دا کېدی شي دغه حکومت ته تخته وړوي د دې نه مخکې ایوب خان محمد علي دراني سره د بیرسټر صاحب میټینګ شوی دی د دې نه علاوه دغه سره د محمود خان چکزی او د په کومه ورځ چې عمران خان صاحب ته سزا میلاوېده په هغه ورځ باندې د دوی خپل منځ کې یو بیټک شوی دی ناستو په هغې کې دغه په ځای کې د شاید خاقان عباسي په ځای کې مهتاب عباسي په هغې کې دغه و خو د دوی دا هم یو پلان دی چې موږ یو اے پي سي راغواړو یو اے پي سي راغواړو چې په هغې کې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول سیاسي ګوندونه د اقتدار نه چې کوم بهر دي دغه سیاسي ګوندونه خو پرون هم دوی یو د علما کرامو سره په کې پي هاوس کې یو میټینګ کړی دی په د امن په حوالې سره علي امین ګنډاپور په صدارت کې خو دې کې تاسو سره څه انفارمیشن شته که نه د پروني د عمران خان صاحب او د علي امین ګنډاپور د میټینګ هېڅ قسمه دغه هغه میډیا سره خبرې کړي دي هغه وایي چې یاره ما سره په صوبه کې د امن امان خبرې وکړې د کرپشن خبرې وکړې او 8 فروری چې کومه ده که نه هغې د نو بس ما خبرې وکړې زیاتې خبرې ونه کړلې خو اوس په 8 فروری چې د دوی کومه یو مسیه مانځي نو په دغه کې به په سټیج باندې به پته لګي که نه چې د جنید اکبر تقریر څنګه دی د ده تقریر څنګه دی ځکه چې دواړه به رقیبان ودرېږي دا خو د دې ګروپ دی هغه د هغې ګروپ دی نو دغه 8 فروری ته چې کوم دی د احتجاج هغو ته ګورې که نه چې کوم کمپرومایز خلک اسټابلیشمنټ سره چې دا شکونه پکې دي ټول سیټ ته کړل او سیټ ته لګیا دي پنجاب کې چې کوم دنو عالیه جټ ته غوسه ده عالیه حمزه چې کوم دن هغه چیف ارګنایزر کړه کنه او دلته کې چې کوم دنو جنید اکبر چې کوم دنو راوسته نو اوس لګیا ده چې دغه چینجز راولي خو سړکونو بیا ګرمي سړکونو ته راوتل چې کوم دی د دوی مقصد دی چې سړکونو ته روزو ولې چې هغوی ورسره رخایي لا نه مني در دې وخته پورې د قانون څه کېږي به کېږي نو لکه مثال په توګه باندې ګیم چې کېږي که نه لکه ټورنمنټ شروع شي نو په ټورنمنټ کې اول لیګ میچونه که نه بیا د هغې نه پس بیا کوارټر فاینل وي کوارټر فاینل نه پس سیمي فاینل وي د هغې نه پس فاینل وي نو فاینل کال نه پس اوس به کوم څه څیز وي دا لکه هغه چې سره مخکې هغې دپاره ټول ټیم بدلی که نه ټیم بدلی بیا سر دوباره ده خو لکه قصه داسې نه ده نن اجاز الله چې کوم په میډیا باندې بیان ورکړی که نه لکه علي امین ګنډاپور ورسره 2 پیرې ومنله کمیټۍ کې ښه چې دا په 9 مۍ باندې د انتشاریان چې کوم دي دا زمونږ وو هغه معذرت وکړو حکومت هم ته دا غواړي چې دا ومنه چې به دا انتشاریان زمونږ وو ستا رخایي چې کومه ده بیا دغه کیسونه میسونه ټول دغه دي خو هغه لا تر دې وخته پورې چې کوم دی نو په دې باندې اګري شوی نه دی نو دغه کمیټۍ خبره چې کومه کېږي نو دا اوس چې کوم نوی ټیم جوړی نو هغه زړې خبرې ختمې نوې طریقه باندې بیا احتجاج شروع شي نو بیا به څه کېږي عدالتي نظام او دغه فیصلې توشخانه 2 یو بیا چې کوم 190 میلیون پونډ او دا دومره اف آی آر او لکه دې ملک چې کوم دی نو د دغې پته نه لګي چې څه ټایم کې مذاکرات کېږي سړی پکې ګیرېږي نه سړی به روزي ته کومه خبره کوې که نه نو بیا خو لکه ته د دې خبرې تصدیق کوې چې دا ټول ارڅه چې دي نو دا لکه یو پیک اس یو ګپ دی او یا لکه دا چې دي نو دا صرف د خپل ذات ته د کینولو دپاره او یا خپله خبرو منولو دپاره لکه دا ټول ارڅه روان دي بیا خو په دې ملک د قانون بلدستي نشته دا ته چې کومې خبرې کوې دا ته خو دا خبرې کوې د دې وخته پورې موږ دا نشو ویلی د دې وخته پورې زه دا نه وایم ځکه چې حکومت سره دوی کوم مذاکرات کوي هغوی ولا صرف دغه راولي یې که نه لکه رخایي یې نه مني دوی یوه ایجنټه ده رخایي او ملټري کوټ حکومت ورسره په دې لا اګري شوی نه دی نو د دې نه دا چې دغه کیسونه خو لکه ټیپ دي او کیس چې کوم دی نو مخکې پرسو کوي خو چې دا دوی کومې بیانیې جاري کوي که نه هغو خاموشه پاتې شو نور هم کار چې کېدی شي څنګه نو ته ګوره زه درته دا وایم چې عمران خان سړکونه ګرمول غواړي هغه احتجاجونه غواړي دا د پاټیل دا لیډرشپ ورته و چې ته خاموشه شه مسله حل کېږي نو مسله چې کومه ده نو بیا دغه ځای کې دغه کیسونه پته لګي چې دا پیکو نو مایم پیک وه دا کیسونه د عدالتي فیصلې هم چې کوم دی پیک و خو په دې ملک کې داسې شوي دي ګوره نواز شریف ته لار ورکړی شوله زرداري ته لار ورکړی شوله عمران خان ته هم لار ورکړی شي او د هغې نه پس به چې کوم دی نو بیا صحیح به شي که نه لکه په صحیح لاره به روان شي نو خو اوس په صحیح لاره پورې کله پورې روانېږي ډېره ښه ده خو نه روانېږي تر هغې پورې دا ټیک ټاک کیسونه دي